غیرتمنو زوی پلار ته وایي چې ما ته خپله عیسی راکړه، نو پلار خپل زوی ته بیا ویلی چې ته خو زما یو زوی او یوه مې لور ده او زما ټول جایداد خو ستا دی، او اوس یې ځکه زه تا ته نه درکوم تی په نشو او تماشو باندې الوځې چې زه ژوندی یم دا زه تا ته نه درکوم. ته چې صحیح شې یعنې نشې جواري یو کار پرېږده نو دا ځمکه به زه تا ته درکړم. که نه ته دغه شانتې بدعملانې کوي نو هېڅکله تا ته زه دا ځمکه زما په ژوندینې باندې به تا ته نه میلاویږي. زوی یې چې دا خبرې واورېدې نو زوی یې سمدستي د خپل پلار ګریوان ته لاس واچولو. نو دغه پلار ورته ویلی چې دا څه کې بچیه. دې زوی ورته ویلی چې بچی مچی دې نه منم، په دې کاغذونو باندې راته ګوته ولګوه، که نه یې نو مړ کوم دې. بیا یې د خپل پلار په سر باندې تمانچه کېښودله او پلار هم مجبوره شو او په دغه کاغذونو باندې یې ورته بیا ګوته ولګوله. او کله چې زوی د کوره لاړو نو پلار ډېر زیات سخت خفه و. یوې ونې ته ډډه شو، په جارا باندې شو چې په دې کې د کوټې نه لور وتله. لور ورسره کېناسته او د خپل پلار اوښکې یې پر پټه باندې پاکې کړې. خپل پلار ته یې ویلی چې بابا جانې خفه کېږه مه، باره په کټ کې کېنه چې زه تا ته یو پیالی چای پخه کړم چې دماغ دې یخ شي. دغې نه بعد یې ورته یوه پیالی چای پخه کړه. دغه لور ورسره له خپل پلار سره په کټ باندې کېناستله، د خپل د پلار په غېږ کې سر کېښودلو. پلار د دغه خپل لور په سر کې لاس وهلو، ډېر زیات په جارا باندې شو او دا یې افسوس کړه چې دغه یوه خو مې لور وې چې زوی خو مې نه وې. لور پلار ته وایي چې داسې خبرې دې څنګه وکړې بابا جانې، ته مه خفه کېږه، زه مې د خپل ورور نه حصه نه اخلم، نه د تا نه حصه غواړم، چې زما څه په قسمت کې وي هغه به ما ته میلاویږي. دې خبرو ویلو سره پلار نور هم په جارا باندې شو، په سرګو باندې شو. هغه خپلې لور ته ویلی چې په کومه ورځ باندې ته پیدا شولې نو په دغه ورځ باندې زه ډېر سخت خفه وم. په دغه شانتې ستا مور ما ته تسلۍ نه راکولې. کله چې مې دغه زوی پیدا شو نو زه هم ډېر زیات سخت خوشحاله یم او ستا مور هم ډېره زیاته سخته خوشحاله وه. چې زوی مې پیدا شو نو 3 ورځې بعد یې ستا مور بیا مړه شوله. ستا په پیدایش باندې زه ډېر زیات سخت خفه وم. د زوی په پیدایش باندې زه ډېر زیات خوشحاله وم. دې زوی د ما نه زما ښځه هم جدا کړه، زما نه زما عزت او زما نه ټوله زندګي تباه کړه. خوشحالۍ باندې نور کاغذونه او ټول د ځمکې کاغذونه یې راواخیستل، ټول یې د دغې لور په نامه کړ. دغه شانتې وخت تېرېدلو بعد یې لور پسې رشته خو راغله، په یوه ښه کورنۍ کې واده شوله. شیر صاحب ځان نه د یوې کاملې مړه ځای پرېښی و. کله چې لور واده شوله د واده نه یو کال بعد دوی ته اطلاع وشوله دا ورور مړ شوی دی او پلار ته هم یې پته ولګېده. دې جینۍ ورور ډېرې زیاتې سختې نشې شروع کړې وې چې د هغې د نشې په حالات کې دا بیا مړ شو. بعد دوستانو ډېر زیات زامن مور او پلار سره دغه شانتې بد اخلاقي کوي، د هغوی نه جایداد وغواړي او بیا پرې نشې او تماشې کوي، خپل عزت یې نه وغواړي او بیل شي، د مور او پلار تپوس هم نه کوي. پلاران دغه شانتې وي چې هغوی په خپلو لورانو باندې خفه کېږي. سبا چې د چا په کور کې چې ماشومه پیدا شي نو هغوی په دغه ماشوم باندې ډېر افسوس کوي. کله خو کور کې د ماشوم په پیدایش باندې خفګان مه کوئ. هغه چا ته پته وي چې چا په لوران باندې خفګان او په زامنو باندې خوشحالي کړې وي. راتوب کې بیا لور د دوی مدد کوي او دغه خوږ زوی ترې بیا جدا شي. عزتمنو دا ویډیو د سره حتما شیر کړئ. او چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.